تقدیر الله ستاسو په مټ باندې مات کړی دی. الله تعالی ستاسو په مټ باندې ستاسو په همکارۍ باندې مغرور امریکا چې کوم ده د هغې د صفر سره مخ کړی دی. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر. امارت اسلامي زنده‌باد، امارت اسلامي زنده‌باد، امیر المؤمنین شیخ هیبت الله زنده‌باد، نعره تکبیر. الله اکبر. دا زموږ خبرې اوس یې واورئ، قوم ته ورسوئ. د کونړ ولایت ټول قوم ته، د کونړ ولایت ټول قوم ته، که ځوان دی، سپین ږیری دی، ماشوم دی، هرې طبقې والا دی، زموږ د خوا نه ورته ډاډ ورکوئ، زموږ د خوا نه ورته اطمینان ورکوئ. عوامو ته خو به سل په سلو کې اطمینان وي، هغه خلکو ته مې اطمینان ورکوئ. کومه خلکو چې زموږ په خلاف باندې جنګ کړی دی هغه موږ ته راځي، زموږ نن دشمنان نه دي، هغه خلک به زموږ د نن د ایسته ورونه وي، موږ به ورته د ورونو په سترګه باندې ګورو. د هغې نه علاوه خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپل عادي ژوند کوئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تجارت کوئ، خپل دکانونه هم خلاص کړئ، خپل تعلیمي ادارې هم خلاصې کړئ، خپل سپین ږیري ته وایي خپله جرګه دې وکړه، خپله مرکه دې وکړه. ستا په مټ باندې به زه مضبوطېږم، ستا په مټ باندې به اسلامي امارت مضبوطېږي، ستا په همکارۍ باندې به اسلامي نظام انشاءالله مضبوطېږي. نو دغه همدلته خبرې دي لږې ډېرې چې یو کس سره ملاوېږو یا یو کس سره ځان له کینو. تفصیلي وخت غواړي. موږ دغه څلورمه پنځمه ورځ ده چې تقریبا په څلورو ورځو کې به 4 ګنټې خوب نه شوی. نو موږ مشکل کې دا یو چې نوې اداره ده، اداره هم تشکیل کړې ده. خوف او خطر به څوک نه لرئ، هېڅ چا ته به خوف او خطر نه وي. که د چا د فواید سره کاري رئیس موجود دی، که چا د مؤسساتو سره کاري رئیس موجود دی، که د چا استخباراتو سره کاري رئیس موجود دی، که د چا معارف سره کار وي رئیس موجود دی، که د چا تعلیم او تربیه سره کار وي مسؤل موجود دی. څومره شعبې چې د حکومت د استعمال دپاره وي هغه لله الحمد موجود دي. دغه وجه دا ده چې اسلامي امارت د پخوا نه نظام ټاکلی دی، مسؤل د ولایت معلوم دی، نوره کابینه د ولایت معلومه ده، صرف خلک بدل شوي دي. هغه علاقه ده هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو، نه هم دا اجازه ورکړې نه اجازه ورکوو چې څوک تاسیسات وران کړي، څوک خدای نخواسته مکاتب وران کړي، څوک خدای نخواسته سړکونه وران کړي، یا څوک خدای نخواسته نور زموږ او تاسو چې منابع دي، شتمنۍ دي د ملت دا ورانې کړي، دا چا ته اجازت نه ورکوو. نو په دغه سلسله کې د چا د ولایت مربوطه د هر شعبې سره کوم کارو محاکم چې کوم دي دا الحمدلله فعال دي، څارنوالي چې ده الحمدلله فعال ده. د چا چې د کومې شعبې سره کارو په ډاډه زړه عوامو ته د زموږ د خوا نه خواست دی چې هغه دې له ولایت د مربوطه مرجعو سره خپله رابطه وساتي او خپل کارونه یې مخ په وړاندې باندې بوځي. نو ډاډ درکوئ